أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيما القاري دوست محمد یوټیوب چینل نا بیا تاسو ته د یو ډېر ښایسته خوندورې قیسې ته بیا مخاطب یم. قصه د حضرت ابراهیم علیه السلام مونږه څلورو حصو کې ختمه کړه او په دې باندې واقعه ختمه شوې وه چې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بیبي هاجره بیبي او خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام په دشت و بیابان کې پرېښی و، مکه مکرمه کې. نو ابراهیم علیه السلام وخت تیریده چې اسماعیل علیه السلام دغلته یو قبیلې سره د هغې واده هم وشو. نو ابراهیم علیه السلام به راتله او د حضرت اسماعیل علیه السلام حل به اخیسته، معلومولو به بیا هم اولادو بچیو. یو ورځ حضرت ابراهیم علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام دروازې له چې دروازې ټک ټکه وکړه، نو حضرت اسماعیل علیه السلام په خپل کور کې موجود نه و. ابراهیم علیه السلام تپوس کوي چې څنګه دی ستاسو د کور حالات، څنګه دی ستاسو اخراجات، څنګه دی ستاسو د کور نظام. نو د حضرت اسماعیل علیه السلام بیبي دغه باباجی حضرت ابراهیم علیه السلام صدا سے احترام هم ونه شو، مهمان نوازی چې ورته ویلی شي هغه هم ورڅخه ونه وه. ابراهیم علیه السلام لنډه ده چې دغه بیبي نه ناراضه شو، خفه شو. په تلو کې د خپلې انګور ته حضرت اسماعیل علیه السلام بیبي ته وی چې کچری اسماعیل علیه السلام راغې نو دا زما سوال جواب ورته خامخا وکړه. سوال جواب دا دی چې بچی ورته به ووې چې داسې یو باباجي راغلی او هغې دا خبره کړې ده چې ته د دې خپلې کور د دې دروازې دا چوکاټ دا بدل کړه. کله چې حضرت اسماعیل علیه السلام خپل کور ته تشریف آوری وکړه، بیبي ورته دغه قول چې څنګه ما تاسو ته وختي بیان وکړو چې ابراهیم علیه السلام یې چوکاټ بدل کا، نو دغه قول د دې باباجي ورته بیان کو چې یو سپینګیره انسان، معمر انسان د کور ته دروازې سره ولاړو او دروازې وواله، ستا تپوس یې وکړو او بیا یې وویل چې دا دروازې دا چوکاټ بدل کا. نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې د چوکاټ نه مراد دا زما دا بیبي ده. نو بیبي پرېښوده، طلاق یې ورکه او د هغې نه بعد حضرت اسماعیل علیه السلام د یو بلې بیبي سره نکاح وشوه. کله چې نکاح وشوه، ابراهیم علیه السلام څه موده پس بیا راغی چې تشریف آوري وکړله. نو د حضرت ابراهیم علیه السلام ډېر قدر وشو، ډېره ښایسته مهمان نوازي وشوه او ابراهیم علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو. چې کم وخت کې رخصتېده نو دغه د اسماعیل علیه السلام بیبي ته وی که چرې اسماعیل علیه السلام راشي نو ورته ووایه چې د دې کور دا چوکاټ دې برقرار وساته. مطلب دا دی چې دا بیبي ستا ډېره پاک دامنه ده، ډېره قدرمنه ده، ځکه چې د بیبیانو کې اکثر ډېره کمزوري وي. څنګه پیغمبر علیه السلام معراج په شپه باندې په جهنم کې ډېرې زیاتې بیبیانې وکتې. نو جبریل علیه السلام نه تپوس کوي، اے حضرت جبریل علیه السلام
زما د امت بیبیان ما جهنم کی ډیر او قتلی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وت فرمایا رسول اللہ داستا د امت بیبیان زکه جهنم کی ډیر دی چې دی ډیر زیات ناشکری کوي حضور علیہ الصلوۃ والسلام وت فرمائی اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مای ویکفرنای دا چې دوی ناشکری کوي بالله د الله تعالی ناشکری کوي جبریل علیہ السلام وینای داسې نه د ویکفرنا بالعشیر دی د خپلو خاوندانو ډیر زیاته ناشکري کوي د خاوند په کور کې 24 घंटे به هر شی موجود وي لیکن که د خاوند په کور کې یو ټیم یو شی موجود نه وي نو دا بیبیانې بیا سوی چې ما ستا په کور کې ټول عمر داسې تیر کړی دی چې بالکل ما ته هیڅ قسمه سهولت نشته دې ته ناشکري وایي نو د دې نه معلومه دا شوه چې ناشکري نه ده پکار د خپل خاوندانو سره خپله زندگی تیروئ غوړه ډوډۍ به م خوري او تاسو به سپوره به م ورسره خورئ تاسو به سخت م ورسره تیروئ ایوب علیه السلام بیبي حضرت رحمت بیبي هغه د خپل خاوند سره څنګه وخت تیری بیماری راغله د ایوب علیه السلام بدن مبارک هغې ته بیماری ولګېده رحمت بیبي مټې ونغښتلې او خپل خاوند ته ولاړه وه چرې ناشکري نه ده کړې دقه رنګې زندگی پکار ده چې موږ او تاسو سره د بیبیانو سره ښه سلوک وکړو بیبیانو لم پکار دي چې د خپلو خاوندانو سره ښه سلوک وکړي ښه کردار ادا کړي چې سباله بیا دغه انسان هم خوشحالي په آخرت کې به د خپلې بیبي سره په جنتونو کې وي نو چې بیا هلته کې هم خوشحالی نو دا عرض مې دا کولو چې حضرت ابراهیم علیه السلام ځکه وایي چې دا چوکاټ بدل کا چې هغه ناشکره بیبي وه هغې شکریا نه شوه ادا کولې شکرګزاره نه وه د خپل خاوند پرده بے پردگی کولا او ناشکری کولا نو دقه وخت کې ابراهیم علیه السلام فرمایل چې دا چوکاټ تی بدل کله چې نیکه بیبي د حضرت اسماعیل علیه السلام راله نو ابراهیم علیه السلام فرمایل ویل دا چوکاټ دا برقرار وساته وخت تیریده زندگی تیریده حضرت اسماعیل علیه السلام له الله پاک 12 بچی ورکړه یوې ولې پاک دامنه بیبي لور ولا ورکړله نو رب العالمین اولاد ولا نیک ورکړه پیغمبر دی نیک صالح اولاد ولا الله 12 بچی ورکړه د اسماعیل علیه السلام نه پس عقاید جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راځي نو دا وا د حضرت اسماعیل علیه السلام واقعا په خپلې موري او نور ګروپونو کې شیر کوي او سبسکرایب هم کوي رب العالمین دې موږ او تاسو له په عمل کولو توفیق راکړي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام